باب الفهم فی العلم دا باب د علم کې ځان پوهه کول په علم باندې ځان پوهه کول د دې باره کې دا اوس د دې باب شاتنی سره تعلق وګړي تقریبا یو حساب یو رنګي جوړیږي شاته کوم باب چې الله چا سره خیر اراده وکړي د علم فهم ورنسب کې کنه فقه او دلته مراله باب الفهم فی الدین په دین کې مسائلو کې ځان پوهه فهم فی العلم علمي مسله باندې ځان پوهه کول او یو سړی ال ډیر پوهیږي چې کله فقيه او فقاهت الله د خیر اراده چا سره وکړي شاتنه باب او دا باب تقریبا یو دی شاته تفقه فی الدین دی یعنی په دین کې ځان پوهه کول او دلته د په علم کې ځان پوهه کول مطلب یو شو کنه نو هغه باب او دا باب تقریبا یو دی خو صرف یو فرق ظاهرول دی یا خو فرق دا دی چې ګوره شاته دی چې علم کې فقيه جوړیدل دا ډېر غټه خبره ده او بیا په فقهاو کې بعضی فقها هغه دي چې هغه ډېر زیات علم لري هغه د نور نه ډېر په لري هغه ډېر پوهیږي نو هغه دې باب کې دا راځي لکه مثال د دې دا دی چې ګوره هر نبی هر پیغمبر له الله ډېر علم ورکړي او هر نبی هغه مجتهد می فقيه می کنه عالم می د وخت داغي مثال الله تعالی قران کې ذکر کړی د داوود علی السلام او د سليمان علی السلام اوس داوود علی السلام پلار د سليمان علی السلام زوی دی او دوانه انبیا دي او دوانه اهل علم دي او دوانه مجتهدم دي فقهام دي لیکن فرق دا دی چې بعضی مسله د سره چې هغه کې سليمان علی السلام له الله ډېر علم ورکړي لکه ففهمناها سليمان ډېر مسائل د سره غلو چې داوود علی السلام فیصله وکړه لیکن هغه فیصله مکمل هغه شانتي نو په کار څنګه چې سليمان علی السلام وکړه هغه په ډېر پوه شو هغه ډېر بهترینه فیصله وکړه نو اوس ګوره دواړه مجتهد دي دواړه اهل علم دي لیکن د یوې فیصله هغه لګه تابل فیصله نه کمزوري و سليمان علی السلام فیصله ډېره اوچته و ډېره مضبوطه و وجه دا و چې اغلط په هغه مسله کې الله دا غي په ډېره ورکړه نو دلته امام بخاری دا ثابتول غواړي چې ګوره تفقه فی الدین مطلب دا چې په علم کې هر مسله باندې ته پوه شي او دا خیر دی لیکن به په دې فقهاو کې بعض فقها هغه دي چې هغه د نور نم ډېر خپويږي دې باب کې دا ذکر کوي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد امام مجاهد رحم الله دا شاګرد د عبد الله بن عمر رضی الله عنه قال دا فرمای سوق مجاهد رحم الله دا وی چې صحبت ابن عمر الى المدينه ز عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ سره شوم مدینه ته روانو او مدینه کې فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اغنا یو حدیث موانه ورته چې د حدیث بیان کړی د نبی رسول الله الا حديثا واحدا سوا یو حدیث مطلب دا چې موږ مدینه ته روانو په دې مدینی سفر کې په دې ټول سفر کې د صرف یو حدیث بیان دا ګوره د صحابه احتیاط چې هغه به حدیث بیانول کې ډېر احتیاط کولو اگر که حدیثونه باغیر ډېر ورته دغه به وجود احتیاط به ډېر کولو کوشش به چې نه بیان نه کی دا و چې ګوره ټول سفر کې صرف یو حدیث بیان کو او هغه سو قال هغه چې كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم من نبی کریم صلی الله علیه وسلم خواته فاوتي بجمار نبی رسول الله خواته چا جمار راوړو جمار یو شربت دی هغه شربت د کجوري دي کنه کجورو بنیاد کې یو د ټوټه غوندې کې راوځي سپینه شانته کې لکه دا ونه چې وشل دنه ته د شي کپڑے په شانته کې نه د ټوټه راوځي سپینه هغه یو قسم له خوک شانته کې هغه چې وبو کې واچنو شربت ته جوړیږي آسان الفاظ کې د کجورو شربت دی نو هغه ته جمار ویل کېږي نبی رسول الله خواته یو صحابي جمار راوړو شربت فقال نو هغه چې شربت هغه د کجورو شربت چې وسکو نبی رسول الله فرمایل چې ان من الشجر شجره فدی ونه کې یو ونه دسه ده مثلها كمثل المسلم چې دا غي مثال د مسلمان په مثال ده دا شاتم تیر شوی کنه فاردت یعنی د څه کوم بوټه ده چې دا غي مسلمان په مثال ده نو ما اراده وکړه عبد الله بن عمر وای ان اقول چې زور ته وایم چې هي النخله هغه د کجوري بوټه ده جواب مې ورکوم فاذا انا اصغر القوم نو زه ټول صحابه کې زه ټولو کې کوټه وم نو فسکت نو زه ځکه خاموش شوم غلی شوم جواب راتلو لیکن زه غلی شوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله نبی رسول الله په خپل ویلي چې هغه د کجوري بوټه ده نو دا صحابه زه غلی شوم ولې غلی شوم ځکه چې زه ټولو کې کوټه او په مجلس کې غټ صحابه موجود ابو بکر عمر عثمان رضی الله عنه علي رضی الله عنه دا غټ صحابه موجود
دا غي په موجودګۍ کې مال جواب راتلو لیکن د حیا د وجه چې تا ګور غټ غټ موجود دی او زه جواب ورکوم نه دی حیا د وجه ماغه جواب ورنکړو نبی رسول الله نو دې کې اوس دوه شي نه دي یو دا چې ادب د وجه د جواب ورنکو او یو شی دی چې کله مشر حکم وکي او داغه په حکم باندې به هغه کار کول لازمی لکه دغه علمي جبه کې وایي الامر فوق الادب مطلب ادب خو په کار د چې د ادب تقاضا ده چې جواب ورنکي لیکن مشر په خپل حکم کړی دی نو لهدا وسو ادب مدب پرې دا وس عمل کوه نو دلته نبی رسول الله حکم کړو کنه چې هغه راته وای هغه داغه کم ونه ده نبی رسول الله ته پوښ کوي حدثوني ما هي ما ته وایي چې هغه کم دي دام حکم دی لیکن دې کې صحابي جواب ورنکو معلومه ده شو چې کله کله ادب غالبي او کله کله د مخکې سړی حکم غالبي نو کله سړی حکم اومني کله ادب ته وګوري دا حکم کله ډیر ضروری واجب نو بیا خو ادب رسته ده حکم مخکې ده او که چې تا حکم چې ده هغه وجوب په درجه کې نه لازمی نه اسی یو سوال د پاره تاسو کړی یعنی تشخیص اذهان د پاره نو به په هغه صورت کې ادب به مخکې حکم برسته لکه دلته موږ صحابي ادب د وجه هغه حکم پرې خودل او جواب ورنکو حالانکه جواب غلط ورتللو